هغې ته موږ چې کوم دی دا خبرې ګزاره کوو دا یو خبره په ذهن کې کېږي د مرور چې داسې د علماو خبره نه ده ټولې دا خالص یو شرعي خبره ده دا شریعت مسله ده موږ د خدای او د خدای د رسول تابع یو موږ ته چې کوم شریعت اصول مقرر فرمایلي دي په هغه اصولو باندې علما دلي دي که تاسو کتلي نو اسمان کې نن ورېځ وي که نه ډېره ورېځ ده اوس هم په اسمان کې ورېځ ده په داسې علت کې د اسمان په داسې علت کې یو شاهد کافي خو دلته سره د دې علته 17 شهادتونه مردان ته موصول شوي 17 شهادتونه 18 بلکې بل مخکې کې راغلي 18 شهادتونه باندې بیا دې علماو فیصله کړې ده موږ په دې کې تابع د دې خبرې نه یو بعضې خلک وایي سعودي کې اختر د موږ د سعودي خو تابع نه یو موږ د شریعت تابع یو دا زموږ چې څومره نواب صاحب ناست دی او دوی ټول په دې پروپاګانډا باندې خلکو کړي چې دا قاري صاحب او دا کمیټې والا او دا علما ټول انتظامیې اوچت کړل انتظامیه څوک ته زموږ وروڼه دي که په ځای نه دي راغلي او زموږ وروڼه دي مطالبه تاړې والا د اودي تاړې والا دلته موږ سره په دې فیصله کې ناست وو چې موږ د علماو دا فیصله کوله بل دا چې څوک دا تشویش نو دا د مسلمانانو له تکلیف ورکوي د مسلمانانو ته ایذا رسوي یو مؤمن مسلمان ته په داسې مبارکه شپه باندې ایذا رسول تکلیف رسول او هغه مشوش کول په عبادت کې هغې په تشویش کې اخته کول په شک کې اخته کول دا یو ډېر لوی عظیمه ګناه ده یو خو مهرباني وکړئ د دې خبرو رد وکړئ سبا انشاءالله علما په خپله فیصله ښه کلک ولاړ دي دا اصل کې د علماو فیصله نه دا د شریعت فیصله ده د شریعت په فیصله باندې موږ ټول ښه کلک ولاړ یو که په دې کې زموږ د سر کوشش موږ په دې باندې چې کوم دی نو دغه نه کوو سبا انشاءالله د اختر مبارکه ورځ ده سبا به انشاءالله د ورکوټي اختر ورځ منظور نن د اختر شپه ده سبا د شوال لومړۍ ورځ ده په دغه فیصله باندې موږ ښه قایم او دایم ولاړ یو موږ د خپلې فیصلې د یو حرف هم نه یو وروستو شوی چې کومه فیصله علماو کړې ده په هغې باندې ښه کلک ولاړ یو سبا انشاءالله د اختر ورځ ده او دا تشویشونو کې مه راغلی دا دجال او پروپاګانډې دي چې دجال به داسې پروپاګانډې کوي او خلک به چې کوم دی نو مشوش کوي موږ د دجال په پروپاګانډو پسې نه ځو سبا ټیک ټاک حق د اختر ورځ ده او کوم سړی چې د اختر په ورځ روژه نیسي نو هغه سي زه نه یم تاسو وایئ سي سبا د اختر مبارکه ورځ ده سبا به انشاءالله د اختر ورځ به منانځو او ښه به کښېړې لمونځ به انشاءالله العظیم کوو کوم وروڼه چې زما په شکوک او شبهاتو کې دي هغه شکوک او شبهات کې هغه لرې کړي دا یو قسمه جمع غفیرو 17-18 کسان سره د علت نه اسمان ته 17-18 کسان چې کوم دي دا شاهدان موصول شوي دي په هغې باندې بیا علماو فیصله کړې ده سبا ټیک ټاک د اختر ورځ ده زه ستاسو د ټولو انتهایي مشکور یم خو زه یو خبره کومه شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکي او مهربانه دی زموږ نه مخکې قاري احسان صاحب دلته نور علماء کرام هغوی د وینا په کول چې 19 شهادتونه راغلي دي او د هغې د شهادتونو په رڼا کې سبا د جمعې د مبارکې ورځ باندې په دولکي اختر لومړۍ ورځ دي دغه خبره زموږ میر مردان حمایت الله معیار هم راغلی دی هغه هم وکړه زما نه مخکې زموږ مشر نوابزاده خواجه عمر خان وزي صاحب هم دغه خبره وکړه نو قاري احسان صاحب او دې علما کرامو چې کومه فیصله کړې ده دا زموږ د دین ستنې دي او چې دې کومه فیصله د شریعت په رڼا کې وکړه زموږ به په هغې عملي او سهار به د اختر لمونځ کوو د اختر په لومړۍ جزاک الله قاري صاحب دعا وکړئ دعا وکړئ جي دعا وکړئ او ټول له خدای روغ صحتونه ولا ورکړي دران عمرونه ولا ورکړي او زموږ کارونه څونه چې راغلي دي خدای دې ټول خوشحاله کړي ستا د عبادت لپاره خدای ټول راجبه شي چې په شک کې ټول د عبادت په مینه باندې خدای راغلي خدای دې ټول خوشحاله او عزتمند او سرخرو سرفرادي کې او خدای په بین الاقوام کې ایران دی او د نور مؤمنان مسلمانان دی خدای نصرت فتح او کامیابی الله نصیب فرمایي او خدای غاصب قوتونه څومره چې دي هغه امریکا ده او که یهود دي
خدای شکست مقدر وګرځي او د ټولو مسلمانانو ملکونو د ټولو مسلمانانو په خپل منځ کې خدای اتفاق اتحاد مینا محبت ایثار او تعاون الله نصیب فرمایي او خدای دې ټول خوشاله کړي. آمین. نو دغه سره زموږ د ټول مردان د علما اتفاق دی، د ټول مردان د خلکو به اتفاق دی او دغه مرکزی روایت هلال کمیټه د فیصلې پر رڼا کې سبا د جمعې په ورځ په مردان کې وړوکی اختر دی د ټولو دا ده چې په دې ځینې باډیچن کې یا په ځینې جماعتونو کې د خلک په سوشل میډیا پسې تللي دي او دې خلکو باقاعده چې کوم دي دوباره بیا اعلانات کړي چې یاره تاسو بیا د اعتکاف ته چې کوم کسان دغه شوي دي بیا هغوی بیا دوباره بیا اعتکاف دا چې په سوشل میډیا باندې چا ویلي دي د معتکفینو ته ویلي دي او هغوی له شک پیدا کوي یا مؤمنانو له په زړونو کې شکونه پیدا کوي دا شیاطین دي. سبا د شریعت مطهره په فیصلې د لاندې سبا ټیک د اختر مبارکه ورځ ده. موږ تمام علما چې کوم دي د مردان دا چې کوم دي په دې باندې د کمیټې د مرکزی کمیټې چې څونه علما دي دا په دې باندې متفق دي. 19 شهادتونه 19 په 19 خاموش شي لګا आवाज مو کنه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن یو عجیبه غونته حالات جوړ شو داسې چې خلک کوئی سبا اختر شته او کرشته. نن د زیارت روز دا 19 تاریخ ته د مارچ د میاشتې او سبا شلم تاریخ ته د جمعې روز دا ما باقاعده اوس د طالبانو سره لاستو شولا کبو طالبانو مرکزی روایت هلال کمیټې مردان چې سبا د اختر اعلان کړی دی او داغي مشر کاری احسان الرحمن سے چې د محب باباجی زوی دی او داغه غدینشین هم دی او دلته پچاټو کې د محب باباجی په جمعات کې هغه الته کې موجود دی دغه کمیټې ولته کې وی اغي باقاعده د اعلان په دې بنیاد باندې کړی چې اغي باقاعده د 19 کسانو لا اغي شهادتونه اغستې دي. په هغه 19 کسانو کې د مختلفو ظاهرو کسان دي پکې او اغي د شهادتونه ورکړي دي او په دغه موقع باندې د مردان لوی عالمان چې پکې مفتیان صاحبانو پکې برابر عالمان او غي ناستو او کاری احسان الرحمن صاحب هم ناستو او داغي په جوبات کې دغه غوان ناغلي دي او هغه شهادت ورکړي دي د اختر د بیاشتې چې سبا اختر دی او هغه بیاشتې دلې ده نو هغه ولسو کسانو شهادت ورکړي دا هغه باقاعده یو پیمانه وي چې اول دا غوا آیا دې څنګه غوا دي د خپل جون کې دې څنګه جون تیرې منګزار دي پرهیزګار دي نور صالح عمل نه کوي او بیا دا غیره پس دا غیره باقاعده شهادت واغستې شي او دا غیره پس چې کبدلو طالبان پاغي صلاح مشورو کې د اسلامي طالبات او د شریعت پر اړه کې او بیا دا غیره پس اغیلانو کې نو دا باباجی جمعات کې هم نن دا 19 مارچ د 2024 چې دی او په دې باندې دغه فیصله وکړه د شهادتونو پر اړه کې چې سبا د جمعې پر ورځ چې شلم مارچ ته د 2024 باغی باندې با اختر وي دا د مردان د مرکزی روایت هلال کمیټه فیصله ده او د دې فیصله پر اړه کې په جمعاتونو کې باقاعده اعلان شو چې سبا اختر دی او بیا دا غیر پس د دروغ یو بیانو چلی ده او چاوي چې پولیس راغی او انتظامیه رااله او کمشټر راغی وغي دغه کاری سارابا سے فرد کو بیٹھے اوچل کړو په جیلو کې واچول دا بالکل دروغ وا بی بنیاد خبره وا زم چې دغه خبر شوم نو زلاړ په جوبات کې هغه په خپل جوبات کې راستو خلک راغول شوی د پوسول راتل او هغه بیا دغه خبر خپل اعلان بیا کړو چې سبا اختر شته دي او هغه سره کې راستم هغه نه پولیس ته ولیدي نه انتظامی نه ولیدي هغه باقاعده د شهادتونو پر اړه کې چې کبدلو هغه د اختر اعلان کړی دی دا یو کمیټه ته دغه شان عالمانو صاحبانو ته مشرانو ته چې کله شهادت راشي او شهادت روغ وي او شهادت د خو خلکو وي او هغه شهادت ریکارډ کی نو بیا هم دغه خبره وی چې هغه بخا د اختر اعلان په باغی باندې کوي نو دا مرکزی روایت هلال کمیټه مردان د سبا د جمعې ورځ شلم مارچ او 2024 باندې باقاعده اختر دی تاسو کوم خلکو چې دوباره
د روزه اعلان کړو چې روزه د سبا هغه واپس واخلې سبا د اختر اعلان وکړي او ټول مردان کې دا یو والی باقاعده اوخه چې بنګا یو زمونږ عالمان چې کوم فیصله وکړي د غروت اعلان کو به دي کوم فیصله کړی دا د مخکرام دی فیصله کولې بنګ سره بلګریو اوس بم د دې دغه فیصله سره بګ بلګریو دغه فیصله هغه جوخته او روغه فیصله کړی دا الله خوشاله او تاسو ټول اختر مبارک شه اختر د خوشاله شه السلام علیکم خاموشي اختیار کړئ خاموشي چې د مذهبي او د مذهب په دغه باندې زه لکه ډېر پوه نه یم په شي باندې په کار نه چې پای کې ثبوت دی اچو ماته چې باغی باندې بیا غیر مناسب ښکاري یو خبره کاری صاحب یو فیصله وکړه یو خبره یې وکړه دوی له به ګوان راغلي او موږ فیصله چې هغه همیشه دوی په فیصلې باندې فیصلې د علما په فیصله باندې زموږ فیصلې او چې د علما څخه فیصله وکړه ان شاء الله تعالی به زموږ ټول فیصله ان شاء الله دا بس خبره او نور دعا کې چې الله تعالی راکړي روزي را باندې لري کړي دا باندې په خیر دی کړي او الله تعالی د ایران مسلمانانو ته باندې دا کم تکلیف چې پیدا غلي خپل کړه اس طریقه باندې کم کی او علم الله تعالی بری آمين الله جزاك الله خير